जलाल के साथ मेरा 1 साल से पहले ताल्लुक था ना, शादी पे खुश नहीं थी। ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे थे, लेकिन अब्बू कह रहे कि नहीं हमारा मेरा इज्जत हो, बस मेरा इज्जत हो, मेरा इज्जत है। प्यार कर लिया कि नहीं इस तरह नहीं करते, क्योंकि वो भी बेचारा उसका क्या गलती है। बस फिर मतलब वो खप्पा था, तो इसलिए फिर मैंने इस तरह के महीने बाद मैंने फिर वो कर लिया ना कि सही है। इस तरह नहीं लग के ये मर जाएगा। मैं कहती हूँ मतलब मैं समझ रही थी ये मतलब इस तरह बेहोश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सोच बदल के दखल को न खपल मोहब्बत जोरवर दे के इंसान कमा कर ले दा बुनियादी सवाल जमा जहन की राजी दगा जिने च कम दे द खपल आशिक सरा खपल रातुन के नवे खावन अगे कत्ल को और द वादा पे गाड़ी के कत्ल को खो बुनियादी सवाल दा दे च द कम मोहब्बत द पारा अगे खपल नवे खावन कत्ल को न आया द दे कत्ल नरुस्तबा दा द्वाना अलको जिने यो बल सरा मिलाव शियानो अगर अलको द वादा जलमे द दी दुनिया न लाड़े खो आया द कत्ल न बाद बा उस द दुई द मिलाप सुमर चांसेस दी द कत्ल न बाद बा दा अलग ओजिने उस द जेल तोर तंबू तजी ज्यादातर केसों के रोगा उशी खो ज्यादातर इम्कानात दासी ची दी रोगा उनिशी या तो उमर कैद सजा मिलावशी और चांसेस सेवा दी ची टूल उमर द पारा उस द यो बल न जुदा शी जमा पे ख्याल बानी द बल इंसान कत्ल कौल और द बल इंसान पे कत्ल पे जरिया बानी द बल इंसान कत्ल द खपल मिलाप यो जरिया गणल जमा पे ख्याल दा द इंसान यो घटा बेवकूफी दा ولې چې هغه د قتل نه بعد به ته هم په معاشره کې آزاد ژوند نه تیرې دشمنی ستا په سر شوه او د جیل تورې تنبیه هغه هم ستا په سر باندې شولې نو زما په خیال باندې محبت په دومره زورور نه آی تھنک انسان چې کوم دی هغه ډېر زیات قمعقل دی ولې چې قمعقل نه وي نو هغه به صحیح فیصلې کولې او صحیح ډیسیژنز به اخیستل حقیقت دا دی چې داسې قسمه واقعات زموږ په معاشره کې بار بار مخې ته راځي دا کوم ناوی چې په گاڑی کې موجود دا د خپل عاشق سره د یو کال نه ریلیشن خو د دې او د دې الګ دواړو د واده ناکامۍ غټه وجه د دې جنې پلار زدو د دې جنې پلار وختل چې زما عزت په یو یعنی زما بچنګي په یو داسې کور کې واده شي چې چرته دغه عزت محفوظي هغه ته یو درې ټیم رزق ملاويږي او د دې نه علاوه چې کم دی دغه سره مال دولت هم وي دا قسمه سوالات دا قسمه سوچ زمو په معاشره کې اوس هم په اکثریت سره موجود دي او دا سوچ چې کم دی دا زموږه ذهنونو ته دا د هغه ازادۍ نه مخکې نه را روان دي او هغه انګریزانو چې موږ سره کم سوچ زموږ ذهنونو کې کېنولې دي هغه بیانیه تر اوسه پورې راچلیږي د دې جنې پلار غوښتل دا چې زما سر چاته ښکته نشي زما عزت محفوظ پاتې شي مال خلک دا تر کې زما بچنګي په یو غټ کور کې واده شوله او د دې معاشري روایت او د پیغور نه د ځان بچ کولو لپاره خپل ضد راټینګ کړو خو دغه ضد نتیجه هغه ډیره خطرناک وروته او دغه ضد چې کوم دی یو پردی بچی هم د ځان سره بیوړو خو بنیادی سوال دا دی چې کوم پلار د خپل عزت د تحفظ لپاره او د خپل بچنګي د مستقبل تحفظ لپاره دغه ضد راټینګ کړو دغه روایت برقرار ساتل او خپل پښتو ژوندۍ ساتله نو آیا د دې واقعې نه بعد دغه فیصلې نه بعد دغه عزت محفوظه پاتې شو یا نو جواب دی بالکل نه ولی چې دغه سړی د لور د لور دغه کم عاشق هغه هم اوس په سوشل میډیا باندې گردش کې پوره دنیا دغه سټوري وکتله هغه خبر چې کم دی د پاکستان ګډ ته ورسېدو